زمونږ ماشومانان د انډیا فلمونه ګوري، ریسلینګ ګوري، د آلریډي ذهن جوړ دی چې تا ته څوک خبر کوي بس دا خپل طاقت په د باندې ازماو کا، په د باندې ورسور شه چې د ته پته ولګي چې زه څومره تکړه سړی. اسلام مونږ کمې خواته راکاږي، کمې خواته راکاږي. اسلام انداز وګوره، څوک قتل وکي قرآن وایي ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، اے عقل خاوندانو تاسو د پاره په قصاص اخیستلو کې جون دی. عقل خدا وایي چې یو خو مړ کړو ته اوس بل ورپسې مړوي، دا خو جون نشو، خو نه دی پسې مخ کې چې نورو خلقو زندگی ده هغه نه ختمېږي، دی له وجې نه الله جند ورته وویلو چې قصاص واله. نو ما عزت مندو قرآني تعلیمات مونږ پرېښو. بل الله فرمایي اواهن، ابراهیم علیه السلام به ډېر آه و بقا کولو. احیاء العلوم کې امام غزالی سے فرمائی ابراہیم علیہ السلام بچ عبادت کولو دومره جړه به ابراهیم علیه السلام کولا چې د زړه آه چې دی د زړه دا ګړه आवाज چې 1 کیلومتر په فاصله باندې به اورېدی شو، دسې به الله ته آو بقا کولا، دسې به جړه کولا. او ما عزت مندو د جړه به فضیلت کم دی، فضیلت څه شی دی؟ نبی علیہ السلام فرمائی چې څوک د الله له خوف نه د ایوې د شاتو مچۍ د ګبین مچۍ سر برابر اوخ کله سترګې نه توی کی، الله رب کریم په دغه سړي باندې دوزخ اور حرام فرمایي چې دومره معمولی شانته اوخ کا لخپل سترګې نه د الله له خوف نه توی کی. جړه دومره غټ فضیلت. په کشف المعجوب کې راځي دا تا گنجبخش علی حجویری رحمت الله علیه نه چا تپوس وکړو چې دعا کولو الله نه غوښت کولو په وخت باندې څه انداز پکار دی؟ وای جړه پکار دی، جړه وای که جړه نه ورځي وای بیا فتو باقی بیا د جړاول پشان مخ جوړ کا، وای که چېرته دا هم نشي کولای وای بیا خو د خامخا وجاړي، بیا د خامخا وجاړي او په ځان د وجاړي چې الله زه دومره بدبخت شوم چې نه تا ته جړه کولی شم نه د جړاول په شان مخ جوړولی شم.